نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان طول بجمان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا میاش د شعبان مبارک میاشتا او تقریبا نن 16 شعبان ده 23 تاریخ 2 مہینہ 2024 نو لاول به یو څو خبرې د دې میاش متعلق د اعزاز وکړو او بیا به د شعبان د شپې د اعزاز او بیا د 15 شعبان د ورځې د اعزاز الله رب العزت د میاشت له هم ډېر اهمیت او فضیلت ورکړی دی تاریخ لیکي چې د میاشت ته چې اعزاز حاصل لې د رجب او د رمضان مبارک په میش کې په منځ کې میاشته رجب لچ الله اعزاز ورکړی دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج واقعه ده 27 رجب باندې نبی صلی الله علیه وسلم اسمان ته تلو الله سره ملاقات شوی دی او اهم د منځ یو رکن موږ تاسو ته راوړی نو رجب میاشت چې اهمیت او اعزاز حاصل لې نو نبی صلی الله علیه وسلم د معراج په وجه ته حاصل لې بیا رمضان مبارک ته نو رمضان مبارک ته چې اعزاز حاصل لې نو رمضان مبارک کې مسلمانان د الله مخلوقات ټول روزي نیسي د عبادت میاشت دا بعض خلک و د سیزن میاش وي د عبادت د سیزن میاش نو دا میاش در شعبان دا د 2 میاشتو په منځ کې ده نو دا ډېره اعزازي میاشت چې موږ او تاسو پکې خصوص هر ورځ د الله عبادت وکړو نوافل تسبیحات وغیرہ دویم نمبر که خیر و زندگی و ژوند وي الله موږ او تاسو له عمر او په ژوند کې د موږ تاسو الله برکت واچو نو بیګاله شپه چې کومه را روانه ده نو دا شپه د
شب برات دیتا وی. دا شب برات دا پارسی الفاظ دی. او مونږ او تاسو ورته په پښتو کې پنلسې وایو. نو علما ذکر کوي چې د شپې ته هم ډېر اهمیت حاصل دی. د شپې ته دا اهمیت حاصل دی. سورہ دخان کې الله فرمای انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین. دغه شپې ته الله رب لیلة مبارکه ویل ده. لیل په عربی کې شپې ته وایي، معززه شپه. نو الله رب العزت قرآن کریم علما ذکر کوي، تاریخ ذکر کوي چې د عرش معلا نه د الله د ذات نه قرآن کریم په یک بار د کتاب په شکل کې لوح محفوظ ته دنیاوی اسمان ته الله نازل کړي. او هغه شپه دا ده بیا چې کله دنیا ته د دې شروع شوې ده، نو دنیا ته تدریجن د واقعات مطابق دنیا ته قرآن کریم نزول شوه دی. نو علما ذکر کوي چې الله رب العزت د شپې له اعزاز ورکړی دی. نو قرآن کریم لوح محفوظ ده د کتاب په شکل، سورتونو په شکل لوح محفوظ ته نازل دی. ډېر اقوال پکې دا دي او بعض مفسرین او محدثین حضرات فرمایي چې نه، هغه چې الله رب العزت نازل کړی دی نو د لیلة القدر په شپې نازل کړی دی. خو خیر دی علما ذکر کوي چې لیلة مبارکه د دې ځای نه مراد شب برات ته مراد دی. شب په پارسی کې شپې ته وایي. برات د بریواله د انسان د ګناهونو بریواله. او علما ذکر کوي چې په دې شپه باندې الله رب العزت کما یلیق بشانه دنیاوی اسمان ته تشریف راوړي. کم چې دا بر اسمان دی دستور والا اسمانونو الله و اسمانونه پیدا کړی دي. دنیاوی اسمان چې کم دی ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. دی دنیاوی اسمان لچ الله کم خایس ورکړی دی پستور باندې، دا مخکینی نور اسمانونو ته دا خایس نشتا. فلکیات وی دا د علم څخه کتابونه د فلکیات، ساينس، فلسفه وی د اولنی او د بل په منځ کې دومره لویه فاصله ده لکه څنګه چې د دنیاوی اسمان د ځمکې پورې فاصله ده. دا مقدارم دیو ذکر کړي خو تقریبا د شمس او د نور او د دنیا دا سیاره ده، د دنیا سیاره ده. د دې ترمنځ د علماو ساينس فلکیاتو مقدار ذکر کړي چې دا دومره د دنیا نه لري دی تقریبا. دغه شان د سپوږمۍ هم ذکر کړي تقریبا اوس ذکر کړي. دا بیل بیل سیارې دي. سپوږمۍ خپل یو سیاره ده. الله رب العزت وایي چې ما تاسو ته د اولنې اسمان په ستورو ښایسته کړی.
نو علما ذکر کوي چې د دې په منځ کې چې څومره د دنیا او د اسمان فاصله ده دومره دوچن فاصله ده د دویم تر دویمه پورې ده الله و اسمانونه پیدا کړي دي په دیو باندې د ټولو مخلوقاتو د الله اتفاق دی څوک داسې نشي ویلی چې الله یو اسمان پیدا کړی که د کفر والا علما دي ځان ته خپل چې عالمان وی علم والا او که هغه د مسلم دی او که هغه د هرې عقیدې لرونکي دي عیسایت دی یهودیت دی مسلم دی هغې وایي چې الله و اسمانونه پیدا کړي دي نو د دې په منځ کې فصل چې څومره دی دوچن او بیا دغه شان د بره پسې ځه د هغې درېچن خدا د الله سره تعلق ته دې خبرو نو الله رب العزت کما یلیق بشانه په دې شپه دنیاوي اسمان ته تشریف راوړي دا د شان سره چې څنګه مناسب ده او اعلان وکي چې زمانه څوک بخون کې والشته چې زه وبخم او زه معاف کم دا الله اعلان کوي نو الله دې زموږ استادو په عمرونه کې برکت واچي که د دنیا له لاړو هغه خبرې ختمې شوې اوس موږ او تاسو له الله موقع راکړې ده نو چې بېګاله شپه الله ته ودرېږو او ښه نوافل پکې وکړو سبقونه پکې ووایو ذکر اذکار پکې وکړو او الله ته وجاړو چې الله موږ معاف کړي مونږ ټول انسانان بغیر د انبیاونه او اصحاب چې کم دي هغه د الله محبوب خلق دي معیار حق ته اصحاب باقی چې مونږ ټول ګناهګاران یو چې الله نه د خپل ګناهونو معافي وغواړو چې الله معاف کړي او د جنت سوال ته وکړو د جهنم نه د براءت سوال چې یا الله مونږ د جهنم نه بری کا تا موقع کله کله راځي پر داسې خلک په وو چې په روز کال خو موږ سره څه کال په دنیا کې نشته داسې خلک په وی چې د عبادت توفیق ورته نشته هسپتالونو کې بیماران پراته موږ او تاسو له الله صحت راکړی دی نو په دې صحت الله دا صحت د الله د عبادت لپاره استعمال کو الله رضا ناراضي کو نو ان شاء الله موږ ټول مسلمانان چې بیګاله شپې له الله ته ودرېږو وجاړو ورته الله ته دا د دې شپې اعزاز دی دویم نمبر اعزاز د دې ورځې د 15 شعبان د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول دو 12 میاشت کې چې هغه به 14 او 15 روزه نیوله یا 15 او 14 دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند معمول او هغه به روزه نیوله 12 میاشت کې نو موږ او تاسو چې خصوصا په دې ورځ کې روزه ونیسو بل دا چې الله رب العزت دې ورځې لا اعزاز ورکړی دی چې په دې کې مخکینی انبیاو روزې نیولې دي په دې ورځ باندې نو دې ورځې ته څنګه چې رمضان المبارک ورځو ته اعزاز حاصل دی د روزو د عبادت په وجه باندې نو دې ورځې ته هم د اعزاز حاصل دی د عبادت په وجه باندې دویم نمبر شپه په تیره شوه د عبادت شپې په تیرې شوې ورځ یې راله نو تاثرات دا ورځ د شپې نه قبلی نو الله رب العزت د شپې د ورځې له اعزاز ورکړی چې موږ او تاسو خصوصا
که الله مونږ او تاسو له دا ژوند را نصیب کړي نو په دې ورځ سبا چې مونږ او تاسو د الله دپاره نفلي روژه ونیسو. واجب او فرض نه ده، سنت مؤکدم نه ده، سنت عمل له او مستحب عمل له چې نفلي روژه ونیسو مونږ او تاسو او د الله نه وغواړو. بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند دا معمولو چې په دې شپه کې به بیبیانو حضراتو روژې نیولې، چې کومې روژې د بیمارۍ په وجه باندې پاتې شوې نو دې شپه کې دې ورځو کې به بیبیانو حضراتو دا روژې نیولې. کور کې به ټوله روژه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره هم روژه نیوله. بیا به آلډې رمضان راته کو نو بیا خو د تیر شوي رمضان روژې به اکثر پاتې وې نو بیا به بیبیانو هغه خپلې روژې رانیولې نو په دې ورځو کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره هم روژه نیوله. نو چې مونږ او تاسو مشابهت تشبیه د هغه ورځو سره راشي د هغې سره راشي نو په ورځ کې خامخا چې منځونه قضا نه کړو او نفل عبادت هم وکړو، روژه ونیسو او د شپې هم چې الله ته وژاړو روژه ونیسو. بل اعزاز دې ورځې ته دا حاصل دی، دا د تاریخ کتابونه لیکي چې په دې ورځ باندې په 15 ورځ باندې فرشتې دنیا څنګه چې الله کما یلیق بشانه دنیاوي اسمان ته تشریف راوړي دغه شانتي په دې ورځ باندې فرشتې ټول دنیا ته راکوش. او بل دا چې الله رب العزت په دې شپه باندې د انسان تقدیر بدلی چې موږ او تاسو د الله نه وغواړو دا کال چې یا الله د موږ له نعمتونو او هر څه مصیبتونو آفتونو نه محفوظ کړي. نو په دې نو زموږ الله رب العزت د انسان تقدیر په دعا سره بدلی. خو دا لوی فلسفه بیان دی، باس دی، تقدیر معلق او تقدیر مبرم دا ډېرې غټې خبرې دي. خو تقدیر معلق الله رب العزت بدلی انسان یو ښه عمل وکړي، الله یې په عمر کې برکت واچي، الله یې په ژوند کې برکت واچي. همدغه مال دی، مال زیاتېږي نه خو همدغه مال وي، همدومره ژوند دی وي، ژوند نه زیاتېږي خو برکت پکې نازل شي، ژوند دی ښایسته شي. دا خو بیان پکې ډېر دی خو ټایم نشته. دویم لمبر علماو یو افیل کړی د دې PSL وته وایي که دا کرکټ زه خو هسې هم د دې سخت خلاف یم. ما پې تاسو ته یو 2 جمعې مخکې بیان هم کړی 2-3 کاله وړاندې، ځکه چې دا ټول ښځې او نر مونږ یې د تعلیماتو نه ایستلی یو. دا کرکټ جوړ په دې بنیاد دی چې دا څومره د ملک کسان وي چې دیو تعلیم نه ماینس پاتې شي. نو چې تعلیم نه ماینس پاتې شي نو بیا هغه حکمران ته هم نقصان نه شي. دې کې ډېرې خبرې بیا دي، په دې ما تاسو ته 2 جمعې بیان کړی دی د دې بنیاد حقیقت. مالدار ملکونو کې دا کرکټې مرکټې میچونه نشته، خو لہذا بعضې خواهشمند حضرات داسې په دې کې مولیان هم طالبان هم ډېر خواهشمند دي چې حیران به شي، زما قوت عقل حیران شي کرکټ عاشقان. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع بیان کوو د دې ذوالحجې هغه ورځې 10 وی عمل خودو وی دسی عمل د تخیم چې د احد غر مغدال لثواب با الله درکوي. نو صحابه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به د په وس کې وی د هر کس په وس کې شته. وزه تاسو ته دا ویما زه د هغه امتی یم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی یم، خو تاسو ته دا ویم چې یو لوی جهاد دی، دا د موږ د هر مسلمان په وس کې دی. نو اوس
وجه دا ده چې KFC د کله چې یهودو په فلسطین باندې حمله وکړله اوس دا پته ما دا نوره ستوري ما نه ده ګټلې چې دا KFC د چا کمپنۍ ده ځکه دروغ درته نه شم ویلی ما نه ده ګټلې ده خو دومره دا چې دا مې وګتل چې KFC ما زه به دا هم ګورم ریسرچ به کوم چې دا کفلي د چا ده د یهودو ده د اسرائیلو ده د چا ده دا مې نه ده ګټلې نو کله چې اسرائیل یهودیانو په فلسطین باندې حمله وکړله نو KFC دا اعلان وکړو چې د اسرائیلو پوځیانو له به موږ مفت روټۍ ورکو خیراتي نو دا حالانکه ډېر برانډ چې کم دی د یهودو استعمالیږي په کیمیکل په مسلمانانو راخرڅوي لکه دا ډېر شیزونه دي خو علماو بیانات وکړه چې تاسو د KFC د برانډ نه بایکاټ وکړئ دا KFC خپله باندې بیا دا یو برانچونه لکه ما ورته یې واخلو د هغې غنم الو بیا یې چلو دا خپله لوی بیان دی نو دا KFC دا برانچونه چې کم دی نو د مسلمانانو پاکستان خلکو غټ جهاد وکړو چې د KFC د برانډ نه بایکاټ وکړو نو ډېر غټ تاوان یې ورکو نو چې غټ تاوان یې ورکو نو دا خو هغه د یهودیانو سوچونه دي ومکرو ومکر الله دیو تدبیرونه کوي مختلف شکلو ته چال چلی او الله رب العزت والله خیر الماکرین د دې تدبیر چال میټاو ولا الله په ډېره ښایسته انداز کوي دا د هغه نه وخت نه د نبي صلی الله علیه وسلم د دور نه وړاندې دا چالونه چلی نو دیو په دې شکل کې راتاو شول چې د پاکستان پیسل کرکټ په دغه باندې واغستو په شرټ باندې دا شی لګېدلی دی نو اوس زموږ ستاسو دپاره دا لوی جهاد دی چې کم خواهشمند به دا خواهش به د الله دپاره د مسلمان دپاره به یې خوا کړو ځکه هغه یهود لوی ظالم دی نن دور کې چې په دنیا کې څومره مسلمانانو ته تکلیف ورکېږي دا یهود کوي دا لوی بیان دی چې په کوم ځای کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مسلمان ته تکلیف دی په دې پسې شاته د یهودي لاسي نو لہذا KFC نو اوس چې موږ او تاسو د الله دپاره او د الله د رسول دپاره د مؤمن د ورور دپاره فلسطینیان زموږ ورونه دي د هغې دپاره چې موږ یو جهاد وکړو دا جهاد دی صرف دومره ده چې خپل خواهشات ترکو چې دا شی نه ګورو فیصل نه د دې کرکټ نه بایکاټ وکړو نو دا زما ستا او د هر مسلمان په وس کې ده چې د دې نه بایکاټ وکړو چې دا د علماو افیل دی چې هر ملا خپل مقتدي ته دا خبره ورورسوي چې ګوره دا هم لوی جهاد دی چې مونږ او تاسو د دې فیصل نه بایکاټ وکړو چې دا ونه ګورو چې دا فواید څنګه چې د برانډ ته نقصان میلاو شو دغه شان مونږ او تاسو د دې د یهودیانو د برانډ نه بایکاټ وکړو ځکه دا د مسلمان خلاف استعمالېږي خپله لوی خبرې دي خصوصا دا KFC بالخصوص مخامخ سامنے په سامنے د مسلمان خلاف استعمال شو نو مونږ او تاسو چې د دې نه بایکاټ وکړو چې الله دا میټاو کړي په پاکستان کې دا یو خبره دویم نمبر که تاسو سوچې پاکستان باندې نن دور کې ډېره سخته غلبه د قیدیانیت ته او د دې غیر ډېره ده نو هر وخت کې چې کله څه مسله راپېښه شي نو زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت باره کې یو ګستاخي یا څه کېږي خو دا ما زه چې پیدا شوی یم تاریخ چې زه ګورم نو په تاریخ کې چې کله دا الیکشن وشي او دا حساب کتاب پکې وشي نو بیا په دغه ټایم باندې د خلکو د ذهنونو اړولو دپاره یو گیم چلیږي هغه گیم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ختم نبوت مسله را مخې ته کړي مخکې جنرال پرویز مشرف په دور کې دا حساب وشو د الیکشن
نو بیا ډنمارک ګستاخي وکړه دغه شانتي لاس پکې زمونږ د یارانو دغه شانتي ګستاخي وشي مسلمانان په هغې راوچت کړي د پاکستان خلک په هغې راوچت کړي ذهن یې بل طرف ته واړئ نو اوس هم دا کیسه شوې ما چې تاریخ څومره ګټلی دی او څومره زما ژوند د دنیا کې تیر شوم دا زه وینم اوس دا خبره ده چې اوس په دې یو څو ورځې کې هغه لوی باس دی خو فیض عیسی چیف جسټس پاکستان دا یو ډېر یو علم الدین امام مالک صاحب هغه وایي دا یو څو خبرې دی خیر دی کومه ټایم ناوخته دی هغه وایي چې کله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین وشي او مونږ راپانسېږو یا د ختم نبوت مسله راشي نو وایي سپي زمونږ نه د کوڅو سپي زمونږ نه بهتر دی د کوڅو سپي لکه یو خو دغه سپی وي که نه هغه کوڅې سپي ته چې کوم دی هغه بېکاره سپی ویلی شوی هغه زمونږ نه بهتر دی نو اوس دا مسله بیا راپېښه شوې ده هغه قیدیانی چې کوم دی هغې څه قرآن خرڅ او قرآن یې دغه کوو خپل قرآن دی چاپ کوي هغه نو په هغې دی ګرفتار شوی نو هغې رها کړی دی او داسې نور مسایل لا پېښ شوي دي نو هغې ته د خپل مذهبیت د پنچهار اجازت میلاو دی دا غټه مسله د مخکې ما کړې ده یو 2 کال وړاندې د قیدانت خلاف ما دا خبرې یو 3 جمعې کړې دي خو لهذا نن ورځ به چې کم دی په پاکستان کې د دې خلاف احتجاج کوو مخکې پرونه ما یو کسان ته خبره وکړه زه د اوسه پورې چرته په تاریخ کې په جلسو کې نه یم شریک شوی د هېڅ چا په جلسه کې خو چې ختم نبوت مسله راشي ما خپل ضمیر ملامته کوي چې ته څنګه مسلمان چې نه ځې نو لهذا مونږ هر مسلمان چې دغه شانتې په دې جلسو کې شرکت وکړو چې دې پیرانګیانو ته مونږ وښیو چې الحمدلله مسلمان رور دلته به پارټي بازیانې نه کوئ که هر پارټي ده زه خلکو ته بعض یاران دوست خبره کوي چې څوک سیاسي بحث کوي مه کوئ دا جماعت د مسلم لیگ نون هم دی د پی ټی آی هم دی د پیپل پارټۍ دی د ټول مسلم دی موږ ټول مسلمانان یو پارټي بازیانې به نه کوئ اوس دا د غیرت مسله ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق د ختم نبوت مسله ده نو د الله دپاره چې موږ په دې کې شرکت وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ په حوض کوثر باندې مخامخ کیږو چې کم از کم دا غیرت چې د کافرانو ته وښیو چې موږ الحمدلله په خپل رسول راپاسېدی شو نو الله دې ما تاسو ټول عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب